الله دې پاس کړه، الله دې پاس کړه. مرستې مې در سره کړي دي تاونه. الله دې در سره ښه وکړي او خالق پروردګار دې پاس کړه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علف خان شیرپو د 2500 د PK 65 امیدوار ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا کم کور کې چې زه موجود یم ګرانو کتونکو د کلونو راسې الحمدلله زما خپل کومک او مرسته دوی سره روانې خو ډېره موده شوه چې دې وخت کې دوی د کومک او د مرستې ډېر زیات طلبګار دي، ډېر زیات غریبانان دي. دوی ته الحمدلله رشکه ورته مونږ ټیک کړې وه. دې کور کې یو کس دی، د کور لانجه راغلې وه او دا چې کوم دي نو دا 3 خویندې دي، 2 زما خوا کې دي او درېیمه چې کومه ده نو هغه نشته. دا بوډۍ مور ده، هغه یوه خور ده، هم مزدوري کوي، کله یو کور کې خدمت کله بل کور کې خدمت. نو اوس راته وایي چې پالوګان هم ګران دي، کور کې ښه کافي تعداد کې خلک دي خو ژوند چې کوم دی روان دی. دوا راته وکړه چې پاس شمه خدای دې پاس کړه، چې پاس شم که خدای دې پاس کړه. 3 پکې دا معذورانې دي که نه او دا 2 ماشومان معذوره دي که نه. 3 ماشومان معذوره دي او بله مهمه خبره دا ده چې د هغوی مور چې کومه ده د دوی هغه یو ورور دی کلو تارور نو هغه یې پرېښې دی نو دا ماشومان هم دا معذوره دوی یې لوبوي که نه. بیا یې دوا راته کوه چې پاس شمه. الله دې پاس کړه، الله دې پاس کړه. مرستې مې در سره کړي دي تاونه. الله دې در سره ښه وکړي او خالق پروردګار دې پاس کړه، خالق پروردګار دې پاس کړه. که د ما په دوا کېږي د ډېره پکې راځي، د ډېره رټلې سپېڅلې شوي د ما دا د خور بچې دی، دا د ما خپل بچې نه دی او چې دی لیونی شي نو زه هم لیونی شوم ورسره. اوس په ما په پیرې راده. ګرانو کتونکو دا کوم هلک چې غټ شوی دی نو دا دوی له خور ورکړی، دا دوی خپل د دې 3 لوریانې معذوره دي او دا یوه لور دی د مزدوري کوي، یوه لور د مزدوري کوي، هغه دوی نه راوړي او وریښتې. زه د دې موبایل نمبر به وایم ګرانو کتونکو ډېر زیات ضرورتمند دي، ډېر زیات ضرورتمند دي. دغه یوه خور ده چې دا اخلي پخلی هم دی لکه یو دې نه علاوه چې کوم دی نو خدمت هم کوي. دې وخت کې کپړو ته جرابو ته څادرو ته هم دا طلبګار دي داسې ده که نه. خبرې ته ګوړو دانو ته ای ګرانو کتونکو دغه ځان له هم دا پمپلټې تیارې کړي دي او دغه یوه جنډه ده او الحمدلله د حضور صلی الله علیه وسلم د عاشقانو پاټی له ووټ غواړم او خپل را سره وسایل وکړه نه نو دا پلیکسونو په ځای به مې چې څنګه مې بله 400 جیل ته د زرګو روپو دوی ورکړه نو په هغې به مې دوی له چې نن څه خوراک روړو. دا سوی وي وازګه مې روړه که نه، وازګه مې وي روړله، د چرګانو وازګه مې روړله، هغه پخومه چې هغه چې کوم دی نو هغه دوی وخوري. نو په دې باندې به د دوی موبایل نمبر وي، ایخ په نیغه ورسره رابطه وکړې او الله به درله ډېر اجر درکړي. او په دې کور باندې پیسې لګول داسې حقې دي چې دوی ګورئ دغه شپول دی، دیوال هم ځان ته وایي، دې کې چې کوم دی نو دا کور چې کوم دی نیم حصه ترې نه اخلي، دا شیشه ورته دا ورته ما روړې ده، ما ورته سره خپل څه تعاون کړی دی او بوټان کپړې پیزار خوراکونه خو دا ډېره موده شوه 4-5 میاشتو شوې چې ما هم ورسره کومک نه دی کړی. اوس کمپین کې ګرځېدم په دې غریب آباد کې نو پکې دې خوا هم رالم ما چې دلته هم ننوځم. دا 3 مزدورانې خویندې دي ښه 3 دي یوه نشته. څه شوه؟ هغه نشته. چېرته لاړه؟ او ماشومان هم معذوره دي، ضرور ورسره کومک وکړئ.